نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. زما عزيزين وحاضرين ورونه مسلمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن مونږ یو خوبصورت اور دلکش یو منظر دی د منګور سوات فضاګټ په غاړه باندې. عزیزانو، اوله دا خبره په ذهن کې وساتئ، څومره تفریحي مقامات د دې مقصد څه دی، څومره ښایسته مقامات. بعض خلک داسې وي چې کله تفریحي مقاماتو ته او داسې ښایسته مناظر ته راشي، هلته د ګانې بجانې ماحول شروع کړي. حال دا دی چې کله یو انسان داسې مقام ته راشي، نو هلته د الله تعالی د نعمت شکر پکار دی چې الله تعالی څومره ښایسته مناظر پیدا کړي. قرآن مجید کې الله رب العزت ارشاد فرمایي هذا خلق الله، دا الله مخلوق دی. دریاب ته وګورئ، ښایسته غرونو ته وګورئ، یا ښایسته چمن ته وګورئ. فاروني ماذا خلق الذين من دونه، آیا ما ته وښایه چا پیدا کړي، چا ته چې تاسو چغې وباسئ هغوی داسې څه مناظر پیدا کړي؟ نه، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکې ظالمان په واضحه خطایي کې دي چې هغه ذات یې پرېښودی دی چې څومره ښایسته مناظر، څومره قدرتي مناظر پیدا کړي دي، هغه ذات پرېږدي او بل چا وړاندې سر ښکته کوي. نو دا سیاحتي مقامات د دې مقصد دا وي چې انسان دلته راشي او د الله لویوالی نور هم په زړه کې کښېږدي او د قرآن مجید عظمت، د قرآن مجید عزت هغه نور هم په زړه کې کښېږدي. ځکه الله فرمایي والذین یمسکون بالکتاب، هغه کسان چې چا په کتاب باندې منګولې کلک ولګوي، که هغه یو تفریحي مقام ته ځي، هلته هم هغه داسې یو مجلس منعقد کوي چې هلته د الله د محبت خبرې کوي، د قرآن مجلس منعقد کوي، د قرآن مجید د تلاوت د عظمت. که چېرته غم وي، هلته هم هغوی ښایسته مجالس هغوی منعقد کوي. دا نه چې غم کې صرف الله یاد دی، الله یاد دی، او چې کله خوشحالي وي داسې ښایسته ځای ته لاړ شي هلته به الله هېر کړي. والذین یمسکون بالکتاب، چا چې په کتاب الله باندې منګولې کلکې ولګول. د دې وجې نه عارف بالله شاه حکیم محمد اختر رحم الله فرمایل جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگی محفل دیکھ لیتے ہیں. چرته چې مونږ ځو جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. یا الله ستا تذکره اور کم ځای ته چې ځو نو مونږ به خلک ستا په رنګ کې رنګ کوو، دا نه چې د هغوی رنګ به ځان طرف ته منتقل کړو. الله فرمایي والذین یمسکون بالکتاب، چې چا په کتاب باندې منګولې کلکې ولګولې، په هر مقام کې ورته الله یاد کړي، د قرآن عظمت، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت باندې منګولې کلکې ولګولې. واقاموا الصلاة، د لمونځ پابندي وکړه، دا نه چې داسې ښایسته ځای ته راغی هلته دې لمونځ هېر شو. انا لا نضيع اجر المحسنین، الله فرمایي د داسې خلکو اجر زه چېرې نه ضایع کوم چې څوک په اخلاص سره نیکي کوي. د الله تعالی په دربار کې موږ دعا کوو چې الله تعالی دې موږ ته اخلاص را نصیب کړي. او دا پیغام زه د دې ویډیو په ذریعې سره تمام نوجوانانو ته چې کله هم تاسو داسې یو ښایسته ځای ته لاړ شئ، ښایسته مقام ته منظر هغه ووینئ، نو هلته دا سوچ کوئ چې دا دریابونه چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. او دا څومره ښایسته کرشمه ده، لیکن دې باندې هم فنا راتلونکې ده. د دنیا دا حسن دا فانی دی، د دنیا مال فانی دی، د دنیا خوبصورتی هغه فانی او عارضی ده. همیشه حسن، همیشه نعمتونه هغه د جنت، نو دا د هغې یو عکس دی. او د جنت نعمتونه هغه خو داسې دي ما لا عین رأت، چې سترګې د هغې په باره کې لیدل نه دي کړي،
چې داغي کنه او حقیقت څه دی ولا اذن سمعت بلکې وګونه د آی په باره کې اوریدل نه دي کړي بلکې ولا خطر على قلب بشر د انسان په ذهن باندې په تصور باندې هغه نعمتونو تصور نه تر شي مثل الجنة التي وعد المتقون حارث تلاوت کو د سورۃ محمد آیت چې د جنت صفت هغه چې متقینو سره وعده کړی شوی د څنګه صفت ده څنګه نهرونه دي فيها انهار من ماء غير آسن جنت کې داسې نهرونه دي داسې اوبه دي چې هغه بدبوداري دي هغه چېرې بدلېږي نه هغې باندې بدلون نه راځي هغه همیشه صاف و شفاف وانهار من عسل مصفى الته داسې نهرونه دي هغه د شهدو دي صاف شفاف شهد دي وانهار من خمر لذة للشاربين داسې نهرونه دي د شراب چې څوک څکي نو هغه ته به لذت ملاویږي نو د هغه دائمي همیشه لذتونو د حصول لپاره لازمي ده چې د دنیا د عارضي سهولیات من قربان کو اور هغه دائمي خوشحالي حاصله کو الله تعالی په دربار کې دعا کوم چې الله تعالی دې په دې عارضي ژوند کې په دې عارضي زندګۍ کې الله تعالی دې زمونږه د زندگی د قرآن و سنت مطابق دی رکھی اور د صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر زندگی چې هغه کله اپناو کړه الله تعالی د دنیا او د آخرت بادشاہت داوی په قدمونو کې سره داوی قربانی وا چې کله هغه قربانی ورکړه نو دا هر څور ته تابع شو داسې ورته تابع شو چې هغوی دا اعلان کول کونو مثلنا زمونږ په شان شي نن موږ تاسو داسې نشو ویلی چې کونو مثلنا زمونږ په شان شي ولې زمونږ کردار زمونږ گفتار زمونږ رفتار هغه ټول د قرآن او سنت خلاف چلی که زمونږ زبان دی که زمونږ کردار دی که زمونږ تلل راتلل دی هغه د قرآن او سنت موافق شي نو عزیزانو د پورا ژوند دا به زمونږ صحیح شي محمد بن حذیفه السهمی رضی اللہ عنہ یو صحابی دی یو بادشاہ گرفتار کو د فارس روم بادشاہ گرفتار کو کله گرفتار کو کمرے کے بن کو ملگری ورا گرفتار کړو کمرے کے شراب کے خود دارنګي یو ځوان جنې التکین ولا د پاره د دې چې دی وګی شي شراب په اس کی بدکاری وکړي محمد بن حذیفه السهمی رضی اللہ تعالی عنہ ناغه جنې ته ګوري هغه بادشاہ ته وته خو یو غټي خواته لګلې اې کې اوس حرکت نشته نه شراب اسکل او فرمایل شراب اسکل ګناه نه ده لیکن په وخت د استقرار کې شراب اسکل شي خو شراب زکه نسکم د پاره د دې چې دا دشمن په ما باندې خوشاله شي او به چې کله بادشاہ ته مخامخ شو هغه ورته نیمه بادشاہي تعالی را کوم تو تسلیم شاه هغه ورته فرمایل کته زما د ټول ملګری شهیدان کی ما شهید کی به هم زنه تسلیم یو ملګری به راوستو کړه توت کو هغه ته به ورزول هغه په جړا شو بادشاہ ورته ولی جاړي وزکه جړم دا خو یو جان دی دا الله په لار کې به قربان شي زما چې زما سلسله هر سا د الله تعالی په دربار کې قربان شي هغه بادشاہ چې دا غیرت تو کوي ورته زما اوچلې خپل کا زبدهم آزاد کړ ساملګری به آزاد اوچلې ولا خپل کو ملګری ولا آزاد کړو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خاط چراغ صحابي جاړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تمام مجلس مخته اول دا هغه صحابي اوچلې خپل کو وی د خپل د ملګرو د رهایی د پاره دیو کافر اوچلې خپل کړل یا اول زنه د اوچلې خپل کوم اته ټول دا اوچلې خپل ایزانو دا قربانی قرآن باندې هغه صحیح عمل کړو صحیح د قرآن مجید جو صورت دی وجینا الله تعالی دنیا دا هغه په قدمونو کې خود اور زمون سلف دا هغه واقعات باندې کله نظر شي هغه څومره قرباني نه ور کړی وي چې دا هغه نذیر اور مسیل نشته واقعات ډیر دي یو واقع کافی دی لیکن عمل په اصل کې سچ معلومات دی الله تعالی دې هغه زمونږه معمولات جوړ کی وما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب